اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند کتونکو مې جمشید یم. اختر را نږدې د یو څو ورځې دي. مونږ خو ځان ته کپړه جامه پیزار بوټ سوټ هر شی ځان ته برابر کړی دی، خو آیا دا مونږ چېرته سوچ کړی دی چې زمونږ په چم ګاونډ کې غریبانان یتیمان مسکینان کونډې رونډې هم پاتې کیږي؟ آیا د دوی به پیزار وي؟ آیا دوی به کپړې وي؟ آیا د دوی د بچو به پیزار وي؟ دا مونږ چېرته سوچ کړی؟ اختر راغلو ځان مو برابر کو، خو په خپل چم ګاونډ کې مو غریب پرېښی دی. وردا یاد ساتئ دا اختر خوشحالي ده، د هر مسلمان خوشحالي ده. دا روجې صرف ما نه دي نیولي، دا صرف تا نه دي نیولي، انا هم نیولي، د غریب سړي هم نیولي دي. خو غریب سړی ځان ته چې کوم دی نو کپړه جامه په دې مهنګایي دور کې نشي اغوستی، ځکه چې په یو ملک کې په 3000 روپۍ تروړه شي نو اب ځان ته کپړې جامې څه والي، اب خپلو بچو د ماشومانو ته پیزار څه والي چې په 3000 باندې تروړه شوه. هر یو شی چې کوم دی نو ګران شو، نو څه به ماشومانو ته چې کوم دی هغه شاپینګ وکړي په دې مهنګایي کې. نو ګوره دا یاد ساتئ، خدای به ما نه تپوس کوي، د تا نه به تپوس کوي، د هر چا نه به تپوس کوي چې آیا د چم ګاونډ کې دا غریب بچی دی چې ترس کېدو، تا بچي ته کپړې راوړې وي، تا ته پیزار راوړی و، تا سره ښې پیسې وي، او دې غریب سړي ته نشي راوړی، دی تا دې بچو ته زیرېدو دا ماشوم. نو آیا تاسو دې ماشوم ته تاسو شی نشي راوړی؟ الله پاک به درته تپوس کوي چې هېڅ وس دې نه وي، هېڅ وس نو د یو کیلو نه خو راوړی شي که نه ماشوم ته، د یتیم بچي ته، د غریب بچي ته خو کیلو نه راوړی شي که نه، په 50 روپۍ ده. دا خو هر چا وس دی چې یاره ماشوم به پکې اختر په ورځ نور ماشومان لوبې کوي چې هغه سره هم لوبې وکړي. دا 50 روپو کیلو نه خو هر سړی راوړی شي. نو د یتیم، د غریب، د یسیر ضرور خیال وساتئ. قدرمنو دا ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د ویډیو کو تر ډیره مهرباني. الله مو ښه او آباد لره. چاته خوشحاله اوسئ. الله